هغه مې لکه په لوی کوشش مې راووخته بیا مې د مرۍ ته څادر واچو رانې ښکته او چې کله د هغې ولې ښکاره شو بیا مې د ونو ته څادر واچو بیا مطلب دا دی چې زما خپله رندارګۍ او وغیره هغو په لینټر ولاړو هغو ته مې اوس تاسو په پورته راکړه زه به یې خپونه اوچته هغو په پورته راښکله او ما د خپونه اوچته کړه لینټر ته کړه دا خپې مې اوس وګورئ ټولې دا مصري بیتېږي دا به دې دغه کېږي دا خښې شوي دي که نه به زه به خښې به شي زوینې کېږي هغې کې یوازې باندې ډېر لوی همت دی درې کسان زما دا څلور کسان ما یوازې نارینه راوښکلي دا اخري تپوس کومه دا خو په دې خاوره تاسو قیامت غړوکې قیامت چې بلګي قیامت صغرا تاسو ولیده که نه څومره ګران کار دی چې دا ستا په مخ کې ستا د نسي او ستا د ژوند یا د بچي داسې تا نسله تا ورته پاته که نه څومره ګران کار دی بابا دا چې کوم حادثه مونږ هلته وکته او کسانو مونږ ته وویل چې تاسو په خبره باندې وایي 9 کسان تاسو د مخې مطلب دا دی چې سیلاب لا وکړل دا منظر تاسو ټول په خپله ولیدو تاسو له پاسه ولاړ وئ دا کیسه لږه وکړه چې یار دا څه کیسه وه دا کسان چې کله راوخواته راوته اواز مو وکړو څه صورتحال جی ستاسو په اولنۍ ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو مې دلته په سخت حالات کې دلته کې راورسېدلی او لارې هم ډېرې روانې دي دلته کې راته ډېر مشکلات دا داسې ټیم و چې سهار د 9 نیمې بجو ټیم و په دې ټیم کې باران ډېر زیات و غوړ راغی زه لاړم دې خپل تره څنګې ته دوی ته ما وویل چې غوړ را روان دی تاسو د دې ځای نه راوځئ دوی ویل که موږ راوځو خو غوړ د حساب کې زیات دی ته مې هغه خپلو رندارانو ته مو وویل هغوی بس موږ درلو زه په پسې خپل کور ته رالم کور ته چې رالم څنګه چې بې وړکې نه وتم زموږ په وره کې د شتې دغه پنبه وه د بجلۍ هغې د شتې مزه وشو مزه چې وشو ما چې واپس وکتل دریاب را رسېدلی د هغې نه بعد زه خو کوټې ته ورسېدم دوی بیا دومره توره کړې وه چې لکه د دغه کور نه رسته دې خپل لینټر ته په جلتۍ مې نه وتې بلکې کله زما ماشوم چې و نو دی هم په دې ټیم کې زما مخې له راغی هلکه ماشوم هم مزه خوړ خو دوی ویل زه هم کته ښکاره کېږم نو چې راغی نو د دوی په دې وره را ننوتې او دنده دوی ته تل په مخه تللی دی چې نایګوله خوړ راغی او راوځئ په دې وره مې دوی ووته چې دې لینټر ته راغله په دې لینټر چې دوی کله ودرېده نو زه بره نو خپلې بنانې ورته اشارت وکړو چې تاسو په دې سیټ باندې راوځئ او خوړ له پاسه نه ډېر بهتره بین نه روان دی او ونې راغستې د خوړ راخلاص دی نو دو یو دا زما تره یو مې کاندار یو مې راندار او یو مې ورېره دو په کوټه پاتې شولو او دا 9 کسان چې وو دو په دغه موقع باندې د کوټې نه د اډۍ ته راکوز شو دو چې کومې اډۍ ته راکوزېدو کومې لارې ته راتله نو په دغه ټایم کې اوبه موبه نه وي دا مل ښه صفا جوار ولاړو مطلب جوار ولاړو مطلب دا جوار ولاړو او مل صفا ولاړو نو څنګه چې دوی دې اډۍ ته شولو د اډۍ سره دا ماشومانان ټول په دې اډۍ کې د جوار کې شو دا 4 کسان په دې کوټه وو ناڅه به داسې تنګی چې کله راغی نو دی داسې یو سور غوندې کې راغی لکه مرغه چې په چرګوړي باندې حمله کوي داسې اوچت بره تندر لګېدلی دا بره 2 تندرونه وګړي دا تندرونه چې ولګېدل دا اوبه داسې اوچتې راوړلې لکه مرغه چې داسې اوچت ځي دا چاپه داسې جوخته ولګېده چې وخته ولګېده جدو په دې ځای کې ادم پاتې شو دا زما تره تندر په پسې کې راغله بره راغلی چې واړه دلته کې راغلي دي که نه دي راغلي نو ما واړه خو ستاسو په مخ کې لاندې شو بیا یو ماشوم مې داسې ولیده په خړپوسو غونې کې را روان لکه چرګ بلکې بیا هغه کډې زه هم نه پرېښودله ما ډېر لوی سخت ساعت و ومې دنګلو لاړم هغه ماشوم مې راچوت کړو ماشوم مې کوټې ته کړو کوټې ته نه کله راوخېږم نو بله زما یو رندار ده د دې دغه ماشوم چې تا راوخېږو دا برابر و د ده لاس مات و داسې مات و په دې ما یې کوټې ته راوخېږم بلکې بیا بله زنانه چې وه زما رندارګۍ هغې وویل چې زه په دې کې پسه یم افسر مې ښکاره دی خو نوره سره ښکاره نوره پناه ما په هغې باندې ډېر کوشش وکړو خو ډېر سخت ساعت و لکه مطلب دا دی چې لکه خټې ډېرې زیاتې او بیا بله زما یو دغه بیره وه هغې ما نه څادر راکړه هغه ته ما ولو ته واچو هغه مې دغه لهو نه راووښه نو ما دې لینټر ته کړه د هغې دا رون مات و کرېپ و بیا ورپسې بله مطلب دا دی چې بله یو انګور وه هغه په هغه کې ګیر وه هغې هم سر ښکاره و نو بیا هغې باندې ما وس وکړو خو لکه زما راوسه خبره بار انګور دې بچ نه شوه بچ شوه هغه مې لکه په لوی کوشش مې راووخته بیا مې د مرۍ ته څادر واچو رانې ښکته او چې کله د هغې ولې ښکاره شو بیا مې د ونو ته څادر واچو بیا مطلب دا دی چې زما خپله رندارګۍ او وغیره هغو په لینټر ولاړو هغو ته مې اوس تاسو په پورته راکړه زه به یې خپونه اوچته هغو په پورته راښکله او ما د خپونه اوچته کړه لینټر ته کړه چې ورپسې هغه بلې رندار مې غږ وکړو چې یاره زه خو ژغر کړه شوم مطلب دی وړه نه هم تباه شو زه هم تباه شوم نو ما یې ته څه ځای کې هغه داسې پرته وه خو هغه خوړ زیلې راوړې وې مالبکې پناه وه هغې پسې کوز شوم چې هغې پسې کله زه کوز شوم نو دې کې خوړ بل نه ورسېد زه په پسې کې وتښتېدم د لینټر په تکې ته لاړم بیا ورپسې لاړم ما د لښتیا مې شروع ولګوله دا خټې دا اوبه مې دا ترې راووښکلې چې راووښکلې د خوړ بله چاپه راغله زه بیا وتښتېدلم یوازې وس مې نه رسېده
دوباره په درېیم ځل چې لاړم نو دا زیرې مې راووښکلې دا مې لږ ازان وی کله چې درېیمه چپه په ما پسې راغله د درېیمې چپې سره دا زه وتښتېدم او دا د درېیمې چپې د زیرو سره راووښته نو زه چې رالم دا داسې یو سقونه کې پروت و ما ویل چې دا نښې هغه داسې لکه مالبه کې ما لکه د خاورې کې پرته ما بیا داسې لا پمې کړه پکې مې راغله دې پاسته غونې کول بیا ما د سر نه خټې لرې کړې بیا مې ته لاس کړو هغه مې راچوته کړه چې راچوته مې هغه درنه وه درې سره شوې ومه خټې ډېرې زیاتې وې د نامه پورې خښېدو ما دغه مې خپل وکړو چې یاره لږه مې راکړه دغې ساه وو که نه دغې ساه وه هغې ملا کرېک وه بیا مطلب دا دی چې لکه هلته کې زما هغه بله رانده هغه غوره ورسېدو بیا ما له سر نه ونیو هغو د ملا نیولو په درنه موږ راښکېم نه شو خو بیا په خټو کې راخله خټو کې راخله دغه سخت هغه مطلب دا دی چې دغه مرګ حالات خو الله بچ کړه نه مې را بچ کړې قرآن مې ښکله بیا په موږ پسې دغه نه بل خوا راورسېدو هغه د بل تنګي نه هغه راورسېدو هغه مې ګیر کړلو بیا کوم زما بچی چې و نو د دې ښکاره و دې په دغه ټیم کې بیا مې نه پناه شو چې ما دا راغله دې دغه ټیم کې بیا موږ نه پناه شو بیا تا نه دی لیدلی بیا ما نه دی بیا وروسته دا کسان راغلل بیا موږ ټول په فکر نه زما هغه ځای وتلو چې دې په دې ځای کې شتې وي وروسته چې دغه ځای لرل ما حافظې دا د یو کس اوازونه هم کول چې نن پسې راشه ما ته دریو کسانو اوازونه کړل دریو کسان یو چې اواز وکړو بیا د پس پورې سیمټ ور پس پورې پاس ته غنیولې مالبې لاندې ته لرګی راغله لرګی ته ما راوکړې هغه مې دغه نه راووښته بل چې و دا بیا ښه خو د دومره پښته په سم وه دا بیا موږ ته څادر واچو د اوړو منځ کې داسې څادر واچو جنټر ته بره راښکله دا له دې نه اوچته ده دا بله چې ده پسې ما 3 پیرې کړي دي هله مې بیا راوښکله چې دغه واقع ده خدمت دې کړلی چې دا ګوره دا خپلې موسم ګوره ټولې دا یونیورسټي به تېږي دا به دې دغه کې دا خښې شوي دي که نه په زه به خښې به ازوینې کېږي کی आवाज باندې ډېر لوی نعمت دی درې کسان زما څلور کسان دا څلور کسان ما یوازې نه دې نه راوښکلي بابا ستاسو د کړي په دا چې زه څه یاد کړو دا ټول زموږ کړه ده دا مانجیان دي نو چې ټول دقه یې که د ده زوی او بیا نانسی و دا مې وراره دي دا نور چې د څه حساب وکړو دا ټول چې کوم دا مانجیان دي نو سیمې دي نو ما ټول زده کړی دی ما خو خالي دا سهار نه چې پاڅېدم نو زه دې پر ځای څخه ښکاره شوم نو ښکاره شوم ما واپس چې رالم ما دې وړو ته وویل چې دا حالت ډېر بدل دی او داسې کار کوو چې وځو په دې کې اواز وشو ده وویل چې خدای وبخښه وځئ د ځای نه وځئ خور ته ورسېد نو زه چې دې چنې ته شوم ډاکټر ټوله په ما پسې را روانه وه روان د ماشومانان نوم چا په غېږ کې راغستې وو چا په څه په چا په څه وو نو هغه چا نه اړساوېده نو دو زه په دې ګلکه کې په پورته وختم د زو غاړې ته بر وختم په دې جوارو کې د پولې ته مې لاس وغورځم او ما چې بیا څه وکړه چې دوی نشتې زه پوه شوم چې دوی لنټر ته لاړو لنټر ته زه لاړم بره دې ما له مخې راغی دې راغیم ته ووایي چې څه دي ما زه خو رالم او کته زنانې او دا چې کومه څه په کوټه وي او واړه دان درلود نو دې بیا څه دی راځه چې څومره بیان وکړو دا ټول دلته قصې بیا راایستل دي او بیا دا کوټه باندې دا زما زنګیان دي بیا اول نه هغه یوه دغه کړله راویستې د کوټې ته کړي ټول د لنټر سره په دې لنټر باندې دوی پراته وو نو زه پې څه قابونه نه هغه درانه وو خیر او دې خو یوازې و بل ته څوک ورته دیمتونه نو هغه ده یوازې چې کوم نه هغه یوه چې کوم نه د لنټر نه په قلاره راکوزه کړله او د جوارو ته یې کړه چې ته دې کې یو څه یې ورسره کړه چې ته څوکه څوکه دا به یې راکومنې په پورته بوځه ورپسې دا بله وه دا بله وه د هغې دا روم خراب و خو هغه هم دغسې هغې ته هم یو رکوټ و خدای خبر چې دا رکوټ یې چې دې څه غېږ کړه هغه د غېږ هغه پسې پاتې شو خو دا بل یو د شروع پاتې شوی نو دا رکوټ چې کوم دی نو د دې نه یو څن بیا اخیستی دی نو په پورته یې راوړ دی په پورته او دا چې کوم دی نو دا خو نه شو راتلی دا یې څه څوکه څوکه په راښکو باندې بره کړه پاتې ده یوه زنانه شوه هغه د تلو نه وه چې تلو نه وه زه بیا اواز وکړو بره چې تاسې کټ راوړئ او دا حالات بدل دی نو چې موږ دا د ځای نه لرې کړو نو دا راویستله او هغې پسې کټ راوړه هغه بله لاړه چې کوم حالات موږ ما زه نه تپوس وکړو چې څنګه څنګه چل دی زما یو نسي و سایل نه نو هغه
راوتلی ما چې په جومات کې راته وکتل نو هغه د جومات په دې وره کې ناست و او لیڅې پیڅې په بد حال کې او لالا چې هم دغه وه ما سره څه وکتل بابا ما یو بس غلی شو او جوړ برابر دې کسانو د دغه په مخه کې بیا بره د خټان ته په پورته وغورځي بر زما نور ویرونه دي هغو بیا بوتل او دا یوه زنانه هم بیا پورته بوتله او د دې هلک بیا لاس مات و دا نور چې کوم دا راوسته بیا موږ ډاکټر بیا راوسته هغه ډاکټر ورستنې وکړي او ټولو له او تکلیف خو تکلیف هغومره ډېر زیات و او هغه بر چې کوم نه نو هغه جو هغو په هغه طرف باندې ډاکټر له بوتلی بیا نور جو حالات بیا دغسې اخري تپوس کومه دا خو په دې خاوره تاسو قیامت غلو کې قیامت چې کېږي قیامت صغرا تاسو ولیدل که نه څومره ګران کار دی چې دا ستا په مخ کې ستا د نسي او ستا د ژوند یا د بچي داسې تانه تله تا ورته کافي که نه څومره ګران کار دی بابا ډېر ګران کار دی خو د الله خپل ویش دی او الله چې څه کوي په هغې باندې موږ ټول راضي یو او ټول په دې باندې خوشحاله ولې چې د الله حکم نه منو نو خو بیا هېڅ ونه شوه که نه په هغې باندې راځو او الله دې موږ د زړه صبر توفیق راکړي تاسې الله د دې اجر درکړي چې تاسې زموږ دې ځای ته راغلو جزاک الله خیر قدرمنو کتونکو تاسو زموږ پروګرام وکړو دا ډېر لوی مشران موږ سره ناست چې د چاګم د خاورې مو د دې علاقې مو د تېره پوره نوم چیرمین صاحب راغلی دی عبدالمولا خان هغوی به وکیم یو دوه درې خبرې د هغوی نوم تپوس کوو خو د دې خلکو تاسو دا یقین او ایمان په خدای باندې ولیدو چې اوس هم په دې حالات باندې دی مطمئن دي او دا مسلمان اصل پہچان هم دا دی چې یاره دی به د الله له طرفه چې که سارا شي یادې سي نو په هغې باندې به صبر کوي او دو ثابته کړه چې باقاعده طور موږ سره خبرې مو کړې چیرمین صاحب تاسو د موقع له راغلی جومات کې ناست د خلکو له خبرې اترې هم تاسو واورېدې حالات هم تاسو وکتل په دې به څه غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم اول خبره خو دا ده چې الله تعالی نور رحم کې الله تعالی نور خیر راپېښ کړي انتهایي ګران صورتحال دی او دا کوم کسان چې شهیدان شوي دي الله تعالی دوی درجات بلند کړي کوم چې روغ دي الله تعالی د هغه بیا مونده کړي او اوس ډېر زیات نقصانونه شوي دي د جاني نقصان هم ډېر زیات شوی دی زموږ د پورن په تاریخ کې دومره جاني نقصان زموږ برید تحصیل کې نه و شوی کم سے کم 35-36 کسان شهیدان شوي دي چې هغې کې 19 کسان دلته دي او مخوزو کې دي درد دره کې دي الله تعالی دې اوس د ټول ناول دغه کوم کسان چې روغ دي هغې الله تعالی بیا مونده کړي باقي نورې ضمني خبرې دي انشاءالله تعالی هغه چې زموږ د طرف نه د حکومت د طرف نه دوی سره څه تعاون کېږي هغه چېرته هم د یو انسان عمل بدل نه شي کېدی خو بهرحال حکومت د طرف نه صوبایي حکومت د طرف نه کوم کسان چې شهیدان شوي دي لس لکه روپۍ د هغوی دپاره انشاءالله تعالی هغه موږ صوبایي حکومت کوم کورونه چې وران شوي دي د هغوی مکمل کمپنسیشن به کوو او د ټول نه اهمه او بس چې کوم مثلا کوم کسان ایمرجنسي بیس باندې دا ده چې کټه دوی ته خو دا روډ بلکل ختم شوی دی نو د سانام هغه پل هم وړی دی پرون ځل د ترمه مکمل نشته خو که چېرته کې د ګاډۍ ګنډو سره هغه کازبې برابر وي انشاءالله داسې لاړ شم اولنی کار دا کوم چې اکسیویټر ټول دغه کوله بند وي سم دا روډ چې کوم دغه طرف دا دی سرګي والا چې دا دغه شي راشن ته شروع شي راشن شروع شي او میډیسن راشي بل دلته ډېر زیات ده کورونه خو موږ ولیدو موږ خو پرون یو شانتې سوچو چې کېدای شي دا دوی چې د یو کور 9 کسان شهیدان شوي دي د بل کور 3 دي او چې د بل کور 2 دي نو موږ 2-3 کورونه خراب شوي دي حالانکې دلته کورونه زما د اندازې مطابق چې 50 کورونه زیات کورونه خراب شوي دي الله تعالی هغو ته خیر کړی دی جاني نقصان یې نه دی شوی کورونه ډېر زیات خراب شوي دي د هغو لپاره ټینټونو بندوبست کوو او چې څه هم زموږ نه کېدای شي انشاءالله تعالی زموږ فرض دی زموږ ډیوټي دی هغه موږ انشاءالله ادا کوو الله تعالی دې دوی له ډېر صبر ورکړي الله تعالی دې زموږ د علاقه پوره د نور داسې مصیبتونو نه وساتي دا وخت موږ سره استاد صاحب ناست دی او ماشاءالله پرون نه په دې خدوري جاري او په خپله راغلی دی ټول علاقه وکته تاسو ټول علاقه وکته نقصانونه مو وکته د مړو نه علاوه دا نور چې څومره نقصانونه شي د خلکو پټي ځمکې څاوري او مالونه او کورونه هر څه په دې ستاسو په دې ژوند کې ستاسو په دې یاداشتو کې به ځای مدونه لوی قیامت چېرته به دې خاوره نه تېر شوی تاسو وکتله یو علاقه ده هغه درد او تکلیف هغه تاسو موږ منو چې تاسو ته احساس کېږي لګیا یې په خپله ګرځئ لښته مو راغستې ده څه به ور غواړئ
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو په دې سخت وخت کې دلته دې علاقې ته راغلی او د الله طرفه چې کوم عذاب راغلی او څومره نقصانونه شوي دي دا په خپله وکاته او په میډیا باندې هم راوسته بیا د دې عبدالمولا چیرمین صاحب شکریه هم ادا کوم چې دی په دې نسبینه تنه باندې پرون ساعت چې څنګه باران شروع شوی دی ادې راوتې دی دوم لښته راغستې ده او دا خپل علاقه د خپل تحصیل یې ټول وګوتو او شپه ورځې په ځان یو کړي دی بېګا په 12 بجې باندې موږ په هسپتال کې مریضانو سره وو نو دی په 12 بجې چې دی نو راغی او د دې ځای نه یو ماشوم یې په ګیاړ ته یوړه وفات شوی وه نو دوی هم ډېر زیات محنت وکړو مونږ دا ټول قوم او د علاقه د دوی شکریه هم ادا کوو او دوی خپل فرض ادا کوي خو چې دې فرضو کې کوتاهي نه راولي او د خپل فرایض وپېژني او منډه تړله ده دا ووهي نو دا د دوی دپاره او زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه به دا ووایم چې دا خو د الله طرفه یو امر دی او موږ یې منو که دا ټوله علاقه تباه کېږي او که خلک تباه کېږي خو چې د الله نه څه مقرر وي هغه کېږي بله نه کېږي ډېر د افسوس مقام دی او خصوصا په دې دره باندې د الله پاک سره زموږ نه خپل رحم وکړي ځکه چې په دې علاقه باندې ډېرې ستونزې راځي مخکې دلته کې تندر ولګېده او کمرې راتاوې شوې د قاسي ممبر صاحب یو زوی ښکلی د ګل په شی او یو نسي هغه پکې وفات شو شهیدان شو بلې موقع باندې بیا تندرونه ولګېده او بله دغلته قدرمن کاکا یو زوی زلمی هلک و هغه یې ووړه دا درېیمه سانحه ده چې په دې علاقه باندې راځي او دا اوس تقریبا 19 مړي شوي دي په دې کې 8 مړي داسې دي چې هغه لا د اوسه پورې لا پته دي او دا بقایا مړي چې دي دا موندل شوي دي خو د پرون راسي دا ټول ماشومانو او د ځوانانو د بوډاګانو سخت تکلیف کې دي او د الله طرف امر دی دومره خوړ لغلی او تندرونه لګېدلي وو چې د کلي خلک دا د خوړه پورې ټول خلک راغلي او چې موږ لاړ شو د دوی څه امداد وکړو خو د چا هېڅ وس نه رسېده دومره طوفان و چې چا دا جرأت نه شو کولی چې هغه په کور ته راغلی دې علاقه کې په خپله پورې راپورې خلک چې کوم د خوړ نه ناست دی دا هم یو بل ته نه شو رسېدی چې د یو بل سره یې کوپریشن کړی دی د مړي راویستلی دی لاس یو بل سره کړی دی نو ډېر د مصیبت دور و د پرون نه وروسته دا خلک ډېر په تکلیف کې دي ډېر په مصیبت کې پراته دي ډېره غټ د غم او د سانحه ده زه ستاسو د میډیا په وساطت سره خپله صوبایي ګورنمنټ ته دا ریکویسټ کوم چې ډېر فوري توګه د دې غریبانو خلکو د دې غریزي علاقې د خلکو سره کوپریشن وکړي دوی ته هغه روډونه موډونه ټولو دغه افت وړي دي طوفان وړي دي دوی ته روډ نشته دی راشن یې پرون نه وروسته دا خلک وږې دږې ناست دي چا سره کور کې څه خرچه مرچه نشته دی او نو ته د راتلو ته ذریعه شته دی چې په څه طریقه باندې دا اوس مونږ چې راغلي وو نو مونږ په خټانو کې ونې بوټي نسلي او په دغه طریقه باندې ځان دلته رارسول دي نو په هغې کې راشن رارسولو مشکل دی نو زه د صوبایي ګورنمنټ نه د عبدالمولا صاحب او د عبدالمنیم صاحب او د سفیر په وساطت سره دا ریکویسټ کوم چې زمونږ دلته د پی ټي آی حکومت دی او دا د پی ټي آی ممبران دي چې څومره فوري توګه کوآپریشن کولی شي ممکن وي چې هغه د هلیکاپټر په ذریعه باندې که هغه په بل څه سورس باندې خو چې دوی ته راشن یې راورسي فوري طور عبدالمولا خان خو دا خبره وکړه چې فی الحال موږ سره ټلیفون شته دی نو د دوی موږ شکریه ادا کوو چې د ډي سي نه فوري طور د ټلیفونو بندوبست کړلی او که چا کورونه متاثر وي نو خلکو ته موږ ریکویسټ کوو چې تاسو راشئ څوک راولېږئ چې ټلیفونو ته موږ فوري طور پرووایډ کړو او د دې نه علاوه عبدالمولا خان ته هلته هم خلکو فریاد وکړو د دوی په خپل هم په نظر کې ده دا خبره چې دا یو روډ خو طوفان وړی دی خو دا بل روډ چې دی نو دې نه مخې ته پلونه دي او هغه پلونه دغه طوفان وړلي خو مونږ ګورو که څه ممکنات پکې وو نو اسکیویټر رالېږو چې دا د بندو سر دا دویم روډ چې دی که په دې کې سلایډینګ شي نو چې هغه فوري طور لرې شي
او دې قوم ته دې خلکو ته چې دی نو د ټیکټر په ذریعه یا په بل سورس په نجیب په ذریعه باندې راشن نه ورسي دوای نه ورسي ډاکټران نه ورسي چې د دوی سره فوري ډول امداد وشي نو زه ستاسو سره بیا شکریه ادا کوم صوبایي حکومت ته پوښتنه وکړه جی دا سانحه ډېره زیاته ګټه ده جی په دې کې پکار ده چې مرکز هم زموږ سپورټ وکړي او جی مرکز هم په دې کې خپل کردار ادا کړي جی او د دې خاورې ډېر لوی شخصیت چې دی نو مرکز کې ناست دی او ډېر وخت نه ناست دی د هغې نه هم څه غوښتنه پکار وي تاسې هغې ته څه ووایئ نو هغه خو به زه څه ووایم ځکه چې زه او هغه دا قوم چې دی د دې علاقې خلک چې دا مونږ ټول د یو کوغالي خلک یو د یو کلي سره تعلق ساتو انجینر امیر مقام صاحب ستاسو خبره ډېره عبداللهسونه دي او په مرکزي حکومت کې چې دی نو ناست دی او مرکزي منسټر هم دی او د هغه ورور حزب اختلاف لیډر هم دی په ګډه عهده دی هغه چې خو ماشاءالله یو دوی بل چې دی نو سینیټر شوی دی نو هغو سره خو د امداد ډېرې وسایل شته دی نو هغو ته زما د وینا حق نه جوړېږي په کار دا ده چې دا قوم یوازې زما قوم نه دی دا غریبانه خلک زمونږ زما د علاقې نه دی دا زما د هغه د یو شان یو کلیوالي مونږ او دا غریبانان د دوی د صورتحال دا د هغو د مخې دی نو زما هغو ته هم دا ریکویسټ دی چې راشئ نن دې قوم سره ودرېږئ دې قوم من د دې نه نن چې څومره سخته ده د دې نه بله سخته د قیامت هغه روز کېدی شي او اته څنګه چې تاسو ووي نو دا هغه قیامت صغرا دی په دې قوم باندې راغلی دی دا په هر چا راتلی شي نو موږ له پکار دا ده چې موږ څومره استطاعت لرو چې د هغې نه زیات کوشش وکړو منډه ووهو او د دې خپل قوم د دې غریبو عوام سره وښانه بشانه ودرېږو او خپل مالی جاني هر قسمه څومره قرباني چې هغه دوی له ورکړو او خپل هغه د وس نه زیات کار وکړو نو هغو دې سر کې په مرکز کې دي او په غټو غټو عهدو باندې دي او په کار دا ده چې دې قوم له هغه د مرکز نه ډېر څه راوړي او د دوی سره کوپریشن وکړي او ډېر امداد وکړي نو زه هغو ته ستاسو د میډیا په وساطت سره هم دا وایم چې مرکزي حکومت سره اقتدار کې دي او هغو پکې منسټران دي نو هغو له پکار ده چې نن راشي او د دې قوم خدمت وکړي ډېره مهرباني ده تاسو دا تاسو ماشوم دی دغه ماشوم دی دې پکې بچ شو دې موږ وکړي یو نور کور کې ډېره کاڼه ولا خپل بچي تاسو د څه نوم دی د نوم نسیم الله تاسو خو د حکومت نه د دې هر څه غوښتنه وکړه او ټولې خبرې ستاسو ټولې څه دغه پکې نه خو زه دا یوه خبره کوم ټیک ته د الله قهر په څه نه ودرېږي په یوه خبره نشي ودرېدی خو زما چې دا څومره سیاسي خلک دی دا سیاسي لیډران دي زما د علاقې د دوی ټولو شکریه هم ادا کوم خو دې ټولو له زه تللی یم هر یو له مې د ځمکې فرض هم خپل وړ دي چې دا په 95 کې په 1995 کې دا سیلاب راغلی لاول نه په هغه سیلابه کې زما په کور د خپل د هغه وخت نه راسم دا د نن نه نو د نن نو لہذا دا کوم سیاسي خلک څه چې دي ټولو دا حالات زما لیدلی هم دي اوس که ما له دو سونه هم راکړي او دا سپین زر راله هم راکړي زما پیس نه کېږي زما کمې نه پوره کېږي نو زما د دې خپلو لیډرانو نه دا یوه ګیله شتې یعنې تا ته دا پته وه چې زما دا ځای چې دی دا خطرناک دی سیلاب راغلی و بیا دا پټی موږ دوباره جوړ کړی د دې ټولو سیاسي لیډرانو له تللی یم د انجینیر صاحب نه والا زموږ د عبدالمنیم صاحبه پورې دې ټولو له تللی یم په دې وجه ما د خپل د دې عبدالمنیم صاحب راول پارټي صحیح ده د ځمکې فرض مې هغه له هم ورکړي د ځمکې فرض مې دې انجینیر صاحب د 2 پیرې ورکړي 300 روپۍ د فرضو د جوړولو مې ورکړي دي خو لهذا زما د هغې فرض په ځان نه جمع کړي یو ډبي کې ډسبین کې جمع کړي بیا ولي یا به ورته اور لګوي د دې ما ته نه ده معلومه خو په دې شي باندې ما خپل حد کراس کړی دی د دې پورې چې په سوات کې زه تللی او د کوم چې د دې دغه والا دغه دې څه ورته وایي دا اریګیشن هغو پسې هم تللی یم د هغه ځای پورې زه تللی خو زما چا مخنیوی د دې خبرې نه دی کړی دا ټول راغلي د حالات یې زما اول نه لیدلي نن نه ویني دا ځمکه کور زما نن دا خلک نه ویني دا د دې نه مخکې ویني یو یو خو د خلکو به تا نه هم جوړېږي که نه چې تا ته دونه پورې پته لګېده نو تا په خپله ولې دا ځای نه پرېښوده بل طرف نور کوم طرف ته تللی ځمکه دې نشته نه ښه
زه کوم طرف ته تللی یم بل خو مې ځای نه و چې بل ځای زما وی خو ټیک وه اوس که د حکومت ماله د سونه هم راکړي زما د شبې نه پوره کېږي او د سونه کور راله جوړ کړي هم نه پوره کېږي خپل سیاسي لیډرانو له ټولو له تللی یم د فضلي الله پورې تللی دا نه ده چې دله یو له تللی یم زما چې څو سیاسي لیډران دي له تللی دا ما ټول ته تللی الله دې ټول خوشحاله کړي ماله به دا لیک وه ماله به دا لیک وه الله ماله الله دې تاسو له بهترین نعم البدل درکړي دغه یو دعا وکړو بس دغه دعا کوئ او چې خدای پاک زما دا کوم کسان چې دي دا باندې پیدا کړي بس الله دې پیدا کړي الله دې په تا داسې خوشحالیانې راولي چې تا نه خپل غم هېر شي دا زموږ دعاګانې دي بس هغو خو شهیدان چې هغو په الله پاک اسیم بخلي خو موږ ته درد پاتې دی خدای دې زموږ دا درد کم کړي بس دغه زما د دې ټول عوام نه لکه تاسو په ټي وي دا ورکوئ که نه زما د دې ټول عوام نه دا دغه درخواست دی چې سوالونه وکړي دغه وکړي چې زما دا کم ورک کسان دي چې دا ماله خدای پیدا کړي چې ما ته د قبر ځای معلوم شي بس نور د الله د طرفه او د چا طرف څوک چې چاله امانت ورکړي هغه ته بېرته اخلي هغه امانت موږ نه اخیستی دي چې خدای پاک اوس موږ ته میله وکړي